أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. سورہ قصص شلمی سپارے آیت نمبر 81 اور 82 دو آیاتنا سورہ قصص کے د موسی علیہ السلام واقعات تفصیلا بیانولا، نبی علیہ السلام لے تسلی ورکولا. سورت 2 ایسے ہو 2 مئی صداعت 45 نوا پائے کے مقاصد اربعہ عالیہ بیان التوحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او دی سیزن پر رکاوٹ دنیا ګرځیدو، دنیا رکاوٹ پلاره کې ګرځیدلو، نو خصاصت د دنیا سپکاوی د دنیا ذکر کو او باغی باندې د قارون واقعا ذکر کړي. دا 76 نه آیت نمبر 82 پورې واقع د قارون شروع وا. قارون د موسی علی السلام د تر زویو او داغه خلاف وو، ملګرتیا د فرعون سره کولا. ذکر قرآن و ان قارون کان من قوم موسی، قارون د موسی علیہ السلام د قوم نو داغه د ترزیو، فبغا علیهم نو زیاته او کو بدای باندې په بنی اسرائیل باندې ملګرتیا فرعون سره کولا. نو فرعون قارون ته قوم وی آیت نمبر 77 کې واسن کما احسن الله الیکا، احسان کوم مخلوق سره څنګه چې تاسو سره الله احسان کړی دی، ولا تبغي الفساد فی الارض، ازمګه کې فساد مکوا. نو قارون ته په جواب کوي قال انما اوتیت علی علم عندي، ما سره علم دی، هنر دی، ما مال ګټلې دی، ما تعالی نه دی را کړی. نو سره علم د دنیا، هغه د دنیا په علم باندې ځان اوچت ګڼلو. رستو بیا چې کله قارون په تکبر سره کور نه وتلو، فخرج علی قومه فی زینته، په تکبر سره زیب زینت سره وتلو او دنیادار او غریبانو لیدل ناغي وی قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. کاش دا سیمته مال دولت را کړی شوی څنګه چې قارون ته الله ور کړی دی، د لوی برخي خاوند دی. نو اوس دیندار علما، دیندار عالمان ایو تسویق وقال الذين اوتوا العلم، آکسان چور کړی شوی ته علم. اوس دا علم قارون سرم علم ستا دنیا علم ابي فخر که انما اوتیتو علی علم عندي، او دا بل علم چې د دین علم دی پویا دا. نو قال الذين اوتوا العلم، علماء ای قارون ته دی عجزان او غریبانو ته وی چې چا د قارون د مرتبه افسوس کوي، ویلکم ثواب الله خیر، تاسو هلاک شئ تبا شئ، د الله بدله غوره دی. خو لمن آمن و عمل صالحا، چا چې ایمان وروړي وي او عمل نیک کړی وي، عمل وی نیک. ولا یلقاها الا الصابرون، نور کول کی دا موړ خې مگر صبر نه کوتا. نو اوس قارون دا انجام ذکر کوي چې هغه په مال دولت باندې فخر او غرور وکړو. نلای فخسفنا به و بداره الارض، فخسفنا پسمن دلمنگا. دا تخیف دنیاوی دیتا ہوئی، تخیف دنیاوی ورکه دا دنیا یرا. فخسفنا به پسمن دلمنگا دلرا قارون لرا و بداره و کوردن ارضا پسمکا کی سرد بنگلی مزمکا کیو مندلو. فما کان لو پسنو دلرا من فیتن یوڈنا ینصرون چې امداد کړوي ددو من دون الله بغیر د الله نه، وما كان من المنتصرين، انو دې دا امداد کړو شو نه یا د بدل اخیستونکو نه. الله تبا کو
او سره دا بنگلې پزمکه کې منډلو. اوس چا چې پرون تمنا کړې وا چې کاش چې موږ تم دغه سیمه الله کړې سي لا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، نو هغه چې ولیدو قارون دغه انجام ولیدلو، نو هغه غریبانو سوې هغه غریبان وای واسبا الذین او سبا کو کسانو تمنو چې ای تمنا کړي و ارزو کړي و مکانو د درجه د قارون بالامس پرونو یقولون وایدی، نو چې اوس هغه ولیدو چې زمګه کې الله سره بنګړي منډل، نو سوې یقولون وایدی وای کأن الله وهلاک شي وای کأن الله هاي افسوس یقینا الله یا وای کا په معنا ویلکا وهلاک شي یقینا الله یبسط الرزق لمن یشاء فلا خیر رزق چاله چې خواشي من عبادت منګانو خپلنا ويقدر تنګوي رزق چاله چې خواشي رزق کې فرختیا او تنگسیا الله راولي. دا قران کې یبسطو وای کأن الله یبسط الرزق، یبسطو لفظ چې دا قرآن نه ځله ذکر کړي. آل عمران آیت 27 کی، سورہ رعد آیت 26 کی، بنی اسرائیل آیت 30 کی، عنکبوت آیت 62 کی، سورہ روم آیت 37 کی، سبا آیت 36 اور 39 کی، زمر آیت 52 کی، اور شورا آیت نمبر 12 کی. یو سو آیتونه د دې نه ګورو. سورہ آل عمران کې سورہ آل عمران آیت نمبر 27 وشتم کې وایي چې رزق فراختیا پر رزق کې الله راولي، بے حساب رزق دا الله ور کوي. سورہ آل عمران درې مې سپارا آیت نمبر 27 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، نو آخر کې وایي وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزقونه کې چاله چې تا خوښي به حساب. ځکه دا رزق تقسیم دا الله کړی دی، د دنیا تقسیم د رزق دا تقسیم دا الله کړی دی. دا په مال او دولت باندې په مهنت باندې نه لچ یو سړی وایي چې زه مهنت کومه دوبای لزم، امریکای لزم، سعودي لزم چې زه ډیر مال وګړم، چې کوم الله ته مقرر کړی به ورکوي. لکه سورہ زخرف آیت 25 کی وی 15 سپارہ آیت نمبر 32 کی اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دای تقسیمای مهربانی درمستا نحن قسمنا بینهم تقسیم کړي په مندره کې معیشتهم سامان د ژوند دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ورفانا پورته کړي موږ بعضهم بعض ردی فوق بعضن د پالن بعضو درجاتن په درجو کې لیتخذ دې لپاره چې ونیسي بعضهم بعض ردی بعضن بعض لرا سخریا پټو کو سره. بعض عزیزان دي غریبان دي او بعض مالدار دي، د دنیا نظام الله په دې باندې چلی نه. الله وی رزق کې فرختیا او تنگسیا دا زرا ولم. دانګي دیاله سمج پارا سورہ رات کې آیت نمبر 26 شپږویشتم کې وایي چې رزق کې فراختیا دا الله راولي، دا د بندې اختیار نه دی. دیارلسمه سپاره سورې رات آیت نمبر 26 الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق الله فرا خیر رزق لمن یشاء چاله چې خوښي ويقدر تنګوي رزق چاله چې خوښي وفرحوا بالحياة الدنيا او خوشاله شي دی په ژوند د دنیا مقصد ګرځولې دی. ومل حیات دنیا مقصد ګرځولې څنګه مثال بار بار ورکو چې کشته د دریاب د پاس روانه ده منظر مقصود لذي هو کله دا کشته سورې سعودي ته بدن نه لار نه بیا ډوب شي. دانګه د دنیا کار دا ضرورت ته لکه کشته په د پاس وګرځو د بوره پاس خپل ضرورت پوره ک منزل مقصود ته ځان ورسوا او کته سره ته دنیا کو ځکا لکه کشته ته چې څنګه وبننوځي هغه بیا غر کشي. قارون ته وګوره الله یاغه د دنیا هغه مینا هغه زړه له کوزه کا نو هغه ډوب شو. فخسفنا به وبدار الارض
الله ور ډوب مې کو پزماکه کې ډوب شو ځکه دنیا مقصد وګرځولو وفرحوا بالحیات الدنیا سورې رات کې وي وفرحوا خوشاله شي دی بالحیات الدنیا په ژوند دنیا وما الحیات الدنیا نه ژوند دنیا فی الاخرت په بدله د آخرت کې الا متاع مگر سکنو وفرحوا بالحیات الدنیا دی خوشاله شي په ژوند دنیا خوشحالي په دنیا نه کې خوشحالي اظهار کې خوشحالي اصلي نو هغه خوشحالي داسې خوشحالي چې تم په خوشاله شي الله په خوشاله شي نو هغه سورې یونس کې الله ذکر کوي دا خو د قارون په شان ته خوشحالي وا چې ځان خوشاله کو زړه ته د دنیا مینه کوزه کا کیشته ته بدن لاړ ډوب شو زړه ته مینه کوزه کا د دنیا او ځان غر کو تباہ شو ډوب شو او فرحو بالحیات الدنیا خوشاله شي دی په ژوند د دنیا الله وینا په دنیا ما خوشاله کې د الله کتاب باندې زړه خوشاله کا سورہ یونس یو لسم سپارہ کی آیت 58 کی ہوئی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون قل بفضل اللہ و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفضل اللہ زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ معنی کئی کہ فضل د الله کتاب دا کی تفسیر قرطبی معنی کئی فضل اللہ د الله کتاب قرآن او رحمت د نبی علیہ السلام سنت طریقې قل بفضل الله وایا په کتاب د الله و برحمت او په سنت د پیغمبر علیہ السلام و بذالک فلیفرحوا پس په دې قرآن او سنت باندې فلیفرحوا خوشاله دي شي د خوشاله و خیر مما یجمعون دا قرآن غوړه دی داغی مال او دولتنا دا خوشحالی په قرآن او سنت باندې دا غورنا داغی مال او دولتنا چې د یې جمع کوي نو الله وی زما په کتاب باندې ځان خوشاله کا خوشحالی او بیا د مؤمنانو صفات چې کله ذکر کوي نو الله وی ای په قرآن باندې خوشحالی سورہ رات کې آیت نمبر 36 کې وایي د مؤمنانو صفات چې کله ذکر کوي او ترغیب ورکړي قران کریم ته والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا والذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړي موږ دایته کتاب او قران فهم د قران یفرحون خوشالي حاصلوي دی بما په کتاب باندې انزل الیک چې لګلې شه د تا قرآن باندې خوشحالی حاصلې او دا خو چې سره موازنه وکي بیت الله او کتاب الله نو بیت الله د بیت الله تعظیم چې دی ناول کی چې قرآن کې الله پاک ویلي دي چې د بیت الله شریفو د دې تعظیم کوي فلیعبدوا رب هذا البيت سورہ قریش کې وایي فلیعبدوا رب هذا البيت پکار دی چې د عبادتو کې د رب د دې کور نو دا الله قرآن کې ویلي زمانہ کور کې زما کور کې عبادتو کوي په طرف د بیت الله او سلورم سپارہ سورہ آل عمران کې وایي آیت نمبر 96 کې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین بشکا والکور ان اول بیت بشکا والکور د عبادت وضع للناس کې خود له شی جو کړي شه د پاره د عبادت د خلقو للذي هغه دی ببکة چې په مکه کې دی بکه یا بکو سرخ کته کول ته وي ګډیر عرب پتی او کروڑ پتی ډیر متکبر ای او حالات سرخ کته کیږي او یا بدل دا ببکتا بیکلا بدل د میم راځي من تین اللازب سورہ صافات کې ور سمات کې لازم دا میم په ځای به راځي کلا بدل د میم راځي به ببکتا بمکتا مبارکن د برکت کور دی وهدى للعالمین او هدایت لپاره مخلوقاتو د برکت بیا وی فی آیات مبینه فيه آیات مبینات په دې بیت الله کې دلیل دی واضح مقام ابراهیم مقام زیدو د ابراهیم علیہ السلام ومن دخلوا كان امنا سوق چې داخل شو د بیت الله ته كان امنا شبه پامنو پرسکل یو سپیو هغه دکیر والی دکیر اکول
ملتزم سره د مقام ابراهیم او د بیت الله شریف دی مینس کې دی ځکه یو مدل ته لیکي والی ما دا آیات وي ومن دخلوا كان امنا زر لا سن رستو کو او پشاشو الله وي زما کور ته چې څوک داخل شي دی په امن وي نو مطلب بنداو چې بیت الله شریف داغي بیان الله په قران کې کړی دی نو د قران سره زړه خوشاليږي فليعبد رب هذا البيت او دا خو تجربه شو زما چلته بیت الله شریف کې څنګه زړه خوشاليږي اخ خوشالي په قران باندې زړه تحصیليږي خو چې کله زړه لته کوس کې زړه کې دی لزه ورکه ځکه دی قران ته زړه کې زی ورکه فانه نزله على قلبك باذن الله نبی علیہ السلام تعالی سورہ بقرہ آیت 97 کې دا قران الله ستا جبرائیل علیہ السلام روړې ستا پزړه باندې الله را لګلې دی کې به دی قران ته زړه کې زی ورکه فانه نزله على قلبك باذن الله زړه کې چې تکله د ته زی ورکه قران ته بیا وتا ته پته ولګي او چې کله زړه کې لزینی ورکه مثال راځي لکه کمپیوټر دی یا کمپیوټر د ټول خلکو به باندې نه پويږي دا موبایل دی په دې موبایل کې چې ته دا سیم واچې نری غونډي هغه دمو چمري هغه سیم پکې واچې نو بیا تا کار کوي نمبرم د تل ملاوي نیټم په کته شي او چې کله دا سیم په دې موبایل کې دن نه اچول شي او ته د پاسه په دې سکرین باندې کېدا بیا دا کار نه کوي دغه سي دا قران شریف دا بزړه ته کوزي کله چې رزلت کوس کو نو بیا به تا کار کوي او چې زړه ته دیني کوس کړي ته بار نه اسي سینې سره جوخ کې نو دا سیم د موبایل د پاسه کې دا نو دا کار نه کوي دا به ته زړه ته کوزي فإنه نزل ولا قلبك باذن الله زړه ته قرآن کوس کو ته به پوښي او دنیا دې زړه ته کوزه کنه ته به تباشي قارون وګوره هغه دنیا زړه ته کوزه کړي وا نو هغه دا انجام څه شو هغه الله تبا کو او مؤمنان دا غي صفت ذکر کوي چې دوی قران سره تکوزي په خوشحالي په قران سره سورې رات کې ما آیات وي اچتی الذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك والذين وكسان مؤمنان صفات ذکر کوي کسان چې ور کړم دیتا کتاب فهم د کتاب په د قران فهم د قران يفرحون خوشحالي حاصلوي دی بما په کتاب باندې انزل اليك چې لګلې شه د تا ته نو چې خلک ډوبېږي دنیا کې دا ولې ډوبېږي دنیا د زړه له کوزه کړي چې زړه له کوز کنه ډوبېږي وسنګ چې کیشته ته بلار شي ډوبېږي وا نو د دنیا په علم باندې د فخر او غرور او تکبر کوي الله او انسان رزق دا فرختیا زرا ولما دا اسباب استعمال کا تعالی می اختیار درکړي دي اسبابو کې با سرزا چوم لکه بیمار ډاکټر ته بوینو ډاکټر ورته شفا نه ور کوي هغه په بورډ غږ لیکلی هو الشافی هغه ذات شفا ور کوي هغه تعالی دوی درکې دوی کې شفا بیا الله شي دانګي سورې بنی اسرائیل کې 13 آیات کې الله وایي چې زه رزق فراخوما رزق فراختیا زرا ولما یبسط الرزق لمن یشاء چاله چې ما خوښ شي سورې بنی اسرائیل په 19 سپاره آیت 29 ولا تجعل آیت نمبر 30 ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ان ربك بشكرمتا يبسط الرزق فراخي رزقا لمن يشاء چاله چې خوشي ويقدر تنگوي چاله چې خوشي انه يكن الله كان بعباده په بندګانو خپل باندې خبيرا بصيرا خبردار ولیدونکو باز سلم مال او دولت ورکنا کې نشر شي شراب شرابي شي کبابي شي زناکار شي بدکار شي نو الله وي ز پویم په د باندې خبردار مولیدون کې خرابېږي مال سره او مال دولت سره اکثر خلک خرابېږي ډیر کم خلک ویدا سي چا خراب نشي قران کې الله پاک سورې شورا کې آیت نمبر 27 کې وایي چې مال او دولت دا به ما ورکړی دی مؤمنانو ته او دې سره دی بیا خرابېږي بنيشتمش پارا سورة شورا آیت 27 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده
که فراخ ورکړی الله رزق خپلو بندګانو ته لبغوا فی الارض خامخا سرکشي وکړې وه دی په ځمکه کې ولکن ينزل لیکن رالیږي الله بقدر ما یشاء په اندازې سره هغه چې خوښه یې شي انه یقینا د الله بعبادي په خپل بندګانو باندې خبیر بصیر خبردار دی لیدونکی دی الله ته پته ده که ده ته مال دولت ورکوم د پې ځان تباه کوي نو چې الله څومره درکو په هغې صبر وکړه چې مال دولت یې له ده درکو نو تباه کوي دي چې په ځای دې ونه لګولو او په ځای ډېر کم خلک لګوي ځکه الله وایي ما ته پته ده انه بعبادي خبیر بصیر یقینا د الله په خپلو بندګانو باندې خبردار دی او لیدونکی دی خرابېږي مال او دولت سره دارنګې سورې عنکبوت کې آیت 62 کې وایي الله ویل دا رزق کې فراختیا انسان زه راولمه ته دا مو ویله که د قارون په شان چې دا ما ګټلې ده انما اوتیتو علی علم عندي قارون په شانتې داسې مه وایه سورې عنکبوت کې 20 سپاره کې 21 سپاره کې آیت 62 دوش پیدا کوي الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق لفرخير رزقا لمن يشاء چاله چې غوشي من عباده د بنګانو خپلونه ويقدر له او تنګوي دلرو ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر یو شی باندې عالم دی پوهه دی چې ته خرابېږي نو الله نه درکوي چې در نه کي نو بیا خفه کېږه ما او ونه دا آخر کې دا سورې قصص کې دا غریبان چې پرونی تمنا کړې وه چې کاش موږ ته م الله قارون په شان مال راکړی چې ځمکه کې الله ومنډون دی بیا څه وایي غریبان وایي سورې قصص آیت 82 آخر کې لولا امن نننی سبق کې لولا امن الله علینا کچره انسان نه کړي الله په موږ باندې نو موږ له به قارون په شان مال دولت را کړو موږ هم داغه په شان ویلو چې موږ سیلف میډ یو انما اوتیتو علی علم عندي چې څنګه هغه ویلي چې سیلف میډ ممازان جو کوي ما سلیم دی ونر دی دا چې به موږ ویلو موږ الله تبا کړیو لولا امن الله علینا کچره انسان نه کړي الله په موږ باندې لخسف بنا خامخا منډلې به موږ پس موقع کې لکه د قارون په شان او شکر دی الحمدلله چې موږ ته مال نه کو ځکه بیا به سوچ رالو مخکې پرونی وی انه لذو حظ عظیم دا قارون لوی برای خاونه خو چې کله وته پته ولوي چې مال دولت په وجه باندې دی الله ځمکه کې منډلو نو بیا وی شکر دی الحمدلله هم وی الله ډېر لوی احسان وکړو چې موږ ته مال دولت را نکو دانګي سورې سبا کې 2 ځلې وی 36 او 39 کې سورې سبا 22 سپاره آیت نمبر 36 قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل وان ربي بشكر زمو يبسط الرزق فلا خير رزقا لمن يشاء چاله چخوشي ويقدر تنگي چاله چخوشي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن جد خلقنا نه پويږي دیو جو بچی سعودي طلاق سما عربو طلاق سم اول ته پیسې راوندولې بس دا بوجای به تر ډکو مورا لګم با نه الله وای دا تقسیم زما دی رزق کې فراختیا سره اولم ته د دنیا په هر ګټ کې دا الله ویلي چې فایزا قجت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله سورې جمعه 28 سپاره کې الله ویلي چې منځو شي د دین کار وکړو بیا د رزق حلال طلب وکا وګرځه پزما کوي فایزا قجت الصلاه سورې جمعه لسمایت 28 سپاره فایزا قجت الصلاه پس کله چې برشي مونږ فانتشروا في الارض خارج ازمکه کې ومنتو من فضل الله اولټوي رزق حلال د الله رزق حلال اولټوا دایره ته ویلي ودانه چې ته وې چې بس څومره ګټم نه او نه زما خوخه نه مربا زګټم نه دا الله خوخه بیا ور بسې آیت نمبر 39 کې سورې سبا کې بیا وی قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل وان ربي بشكر زمو يبسط الرزق فلخير رزقا لمن يشاء چاله چخوشي من عباده قل بندگانو نو ويقدر له تنگي دلران
دا رکی تنگسیار راوستل او فراختیار راوستل دا دا الله کار دی. دارنګه سوره زمر کې وایي سوره زمر آیت نمبر 52 52 سوره زمر 40 سپارہ آیت 52 اولم یعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم يعلموا ان پویږي دی ان الله یقینا الله يبسط الرزق فراخي رزق لمن يشاء چاله چې خوشي ويقدر تنگي رزق چاله چې خوشي ان في ذلك بشک په بیان کې په قرآن کې آیات خامخا دلیل دی د وحدانیت الله قوم یؤمنون په قوم مؤمنانو. دانګ سوره شورا کې بیا 12 آیات کې وایي چې رزق کې فرختیا الله وی زرا علما. انشتمن سپارہ سوره شورا آیت 12 لو مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات دي الله چا بیان د اسمانونو ولادت د ازمکری يبسط الرزق فراخي رزق لمن يشاء چاله چوشي ويقدر تنگي رزق. نو دلته سوره قصص کې غریبان پرونی چې تمنا کړې و دا قارون د مرتبه چې ازمکه کې الله منډلو دې غریبانو یې شکر د چم باندې الله احسان کو کې احسان نه کړې موږ ته مال دولت را کړو او موږ به ازمکه کې منډلیو. نو قرآن کریم څنګه چې بیت الله شریف ته سړی لاړ شي زړه خوشاله شي. نو ګوره بیت الله شریف ته چې ته دنه راشي نو زړه خوشاله شي کنه. اسی خو بیت الله د بار نه ته په موبایل کې ویني په ټي وي کې ویني په کیمرا کې ویني خبرم خلکو سره کې د بیت الله شریف نه خو هغه ستاسو نه خوشالي چې څنګه تراشي بیت الله ته او بیت الله ترانه نوځي. نو دا خوشالي بیا بل شانتي دا سره قرآن دا خو ته بار نه ګوري او چې ته کله د حضرت کوس کې نو د دې خوشاله باندې بیا سړی الپوي څنګه چې بیت الله شریف ته سړی راشي او زړه له اطمینان او خوشحالي حاصلېږي دا خصهو به دا چې قرآن باندې ته ځان پوهې کې تدبر وکيو کې سوچ وکيو کې افلا تدبرون القرآن تدبر د فهم نه رسو راځي سوچ او فکر او تدبر وکيو کې زړه له قرآن کوس کې نو دغه چې بستاو خوشحاليږي څنګه چې بیت الله کې خوشحاليږي دغه چې په کتاب الله سره خوشحاليږي. لفظي ترجمه فغضبنا دا سوره قصص نن سبق آیت 81 او 82 لفظي ترجمه فغضبنا به وبداره الارض فغضبنا نو منډلمغه به دلره قارون لرو وبداري یو کور دلره ارض پزمکه کې سره کور مزمکه کې منډلو وما كان له پسنو دلره نو دلره من فیتن یوډلو ینصرونو چمنه کړوي ددو من دون الله بعد الله وما كان اونو ده من المنتصرين دمداد کړو شو نو یا د بدل خیسن کو نو واذب الذين سبقوا كسانو تمنو چې تمنا کړو ارزو کړو وکانو د درجه د قارونو بالامس پرونو یقولون وایدی چې زمګه کې قارون الله منډل بیا غیسوي یقولون ولدی یقولون صيغه د مضارع ده هغه یوازې نو ویلی اوسم وایي یقولون وایدی دیندار خلک علما اوسم وایي چې پویږي په قرآن او سنت باندې په دین باندې اوس هغه وایي یقولون وایدی په خو هغه وی اوسم خلق وایي وازم الذين سبقوا كسانو تمنو چې تمنا کړو مکانو د درجه د قارون بالامس پرونو یقولون وایدی وکن الله وا هاي افسوس یقینا الله
یا ویکا ویلک وهلاک شي یقینا الله یبسط الرزق فلا خیر رزق لمن یشاء چاله چې خوښ شي من عبادی د بنګانو قلنا ويقدر تنګوي رزق چاله چې خوښ شي لولا امن الله غریبان ای وی چې پرونی د قارون دا تمنا کړو داغه د مال دولت چې هغه لازمه کمنډلو نو دی وی لولا امن الله کچره سن کړي الله علینا پماندی لخسف بنا خا منډلې به مونږه پزمک کې مونږ ته مال دولت را کړم ما سه تکبر کړو امون به زمکه کې منډلیو وای کانو وهلاک شي یقینا الله لا يفلح الكافرون نو کامیابی کافران واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين